أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. تیرہ جمعہ دا حج دا قبولیت دا نخو ذکر میں کڑو چماوی علماء لکلی دی چه دا درے نخی وی نو دا دینا پتہ لگی چه حج قبول دے او که دا درے نخی نی نو پتہ لگی دا چه حج قبول ندے. اگه دریو نخو که میں یو خبر دا شروع کڑی وا چه دا اختر پڑون بیر وز باندے لسم دا ذی الحجے جمراتو لی او میدمون خلق وطا شیطانان ہوئی دا پا وہ کانو باندی اولی او صرف جمر عقبہ وطوئی جمر کبرام وطوئی پختانہ وطا غٹ شیطان ہوئی دا پا وہ کانو لی بیا دا اختر پا دوے مروز باندے او پا درے مروز درے والا جمری اولی یعنی درے شیطانان اولی. لاول لنبے جمری اولا دا جماعت تا مسجد خیف چکم جماعت تے اغیتا لنبے رازی دا پا وہ کانو اولی. بیا دا اغینا یو طرف تا شی قبلی تا مخ کے و دعاو کی حضور پاک دعا کرده. بیا دویم چه میانزنی شیطان و تا پختانوی جمره وستاغه پا وو کانو لی. بیا یو طرف تشی او قبلی تا مخ کی او دعاو کی دعا قبلی گی او اغا غٹ شیطان چه و تا پختانوی نو اغا پا دری بور پسیو لی پا سبا هم داختر پا دوی با دری با. ما ویلو یو خبره میں کڑی وا میں زمون خلقو دا خیال دا چی گریدا مونگ شیطان ویشتا دا دے وجہ سوکو پس غٹ کانی اولی او سوک پر پس سپلیو باسی او دا دیرو نم دوری دلی دی ویرا پا وہ کانو میں سودو نشو نور کانی مور پسی اولی. مائی دا شیطان ندے دا دا ابراہیم و دا اسماعیل علیہ السلام یاد دے گوارے دا با دا ذہن نوبا سے جدا شیطان. حضرت ابراہیم علیہ السلام چے اسماعیل علیہ السلام روان کنو دقل دوتا شیطان دا انسان پا شکل راغے او دا کوشش کو چے دے دا خپل زوی علال نکی نو دا ابراہیم علیہ السلام تا دوزل راغلے دے او اسماعیل علیہ السلام تا یوزن راغلے دے نو اسماعیل علیہ السلام ہم ویشتے دے او ابراہیم علیہ السلام ہم ویشتے دے اقا یادا جان تازہ کئی. یقیناً دا شیطان دا خفگان ذریعہ دا اللہ تخکارا کئی بند چے دا غٹ دشمن دے ستام دے و زمام دے او زیولم و شیطان تم دا خکارا کئی چه زه خود تا خودی وقت که نه و نزد تولما خودما نکا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام پتا گزار کردو نو کنن تا دلتوی ما بام در بانده گزار کردو. اگر چه گوریو خبر آتا کم دا مونگ چه شیطان نیغ نیغ وایو پکانی مویشتا دا خو شیطان دیم نا خکاریم نا یعنی که مخامخ دا تاو در خدایشتا کسوک پی گزار کردو پہ انسانی شیطان سو گزار نشی کولے نو پاگا بس سو گزارو منگوایو نمرود دا او وپس بدر دے موایو ورپس داو ظالم شتانا فرعون داو غوبلم جوڑ کری حامان و شداد و داو آغا قوادے قواد واللہ که جمدیو که چاکلتم کجائے نے زمانہ کشتا کنا فرعونیان نمرودیان شتا کنا حامیانیان شتا کنا شیطانان شتا کنا دا کنا تا خور نزدی شتا
کاغه لګي خدای پسې کنځل کوي نو ته ورته خان دې غږ نشي کولی چې خان بابا به خفه شي، ملک صاحب به خفه شي. کاغه پیغمبر پسې کنځل کوي، مولا پسې کنځل کوي، جمعات پسې کنځل کوي، پټکی پسې سپکوي نو تا ورته خلو چینګه کړي خان دی ورته دا د دنیا فرعون دی که خدا هغه رزیل خوشتنه مړ دی، هغه حامان خوشتنه مړ دی، هغه نمرود خوشتنه مړ دی. شیطان مونږ ته ښکاري نه مونږ پې نیغ نیغ ورځو. دا چې کوم جمدیري ته ورسره خان دی، خدای او رسول پسې کنځل کوي او ته ورسره خان دی. دا شیطانان نه دي. بیا د دې نه مخکې بوته د دې جبراتو نه چې دا کم دی وویشتل مخکې بوته نو دغلته اوس ابراهیم علیه السلام د زوی سره مشوره کوي. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بچې خوب مې لیدلی دی چې د تا ذبح کوم او د پیغمبر خوب وحی سوچ پې وکړه څه دې خیال دی. دا مشوره دی نه کوي که د زوی خوښه وه خو حلال به کوي، که د زوی نه وه خوښه نه حلالوي. دا مشوره دی کوي چې زه خیم دی خلکو ته چې زما زوی ما په زور نه دی حلال کړی، زما زوی په خپله رضا خپله غاړه او خپل سټ او خپله مری د خدای حکم ته چړې تېږدي، فرشتو ته ښایي. دویم دام ته پکې چېره ورېږه د زوی نه به معلومات والم چړې دی او که نه دی. کړی نو د ذبح جدا طریقه ده او که زړی و د ذبح جدا طریقه ده. نو اب د ابراهیم علیه السلام زوی دی هغه اسماعیل دی، د هغه په تندي کې د دواړو جهانو د مبارک سردار رڼا ځلېږي. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بادشاہ چې بابا چې د الله نه څه حکم کېږي زه غاړه بستیم عمل کوه خوشحاله شي. سمیله وزوی خپې ولو تړلې لاسونه ولو تړلې کمیس دې وباسي. ډېر ګران کار دی چې یو بوډا پلار د 100 کالو برابر پلار او د 1200 کالو خشته ښکلی ماشوم زوی اکلوتا بیټا چې ورته وي همدقه یو دویم دی وخېشتم نه نیازبین زوی چې 100 کاله پس الله کم زوی ورکړی وي واه واه او هغه زوی بیا حلالۍ او په خپل لاس حلالۍ دې ته قرباني ویل کېږي. موږ د خدای په نوم د خدای په کور کې 10 روپۍ نه ورکوو. موږ چغې وو چې حکومت جوړېږي، مدرسه جوړېږي، خدای مو بالا کې پیسې ورکوي. موږ چغې وو خدای مو ګاونډي کې دي یتیمانان دي په خپلو بچو خورئ هغوی له څه ورکه، کونډې دي رنډې دي مسکینان دي ورکه یو 10 روپۍ. یقین کوه که د چا لاس هغه جیب ته جیب کې زیړ لړم پروت دي څوک لاس جیب ته نه دننه کوي. موږ چغې وباسو جومات ته بل راغلی دی خدای مو بخه پیسې ورکوي. چې کله د جومات بل په کومه شپه راغلی نو هغه شپه څوک د جومات ته مانځله نه راځي وی بل اوس چنده غونډوي 10 روپۍ نه ورکو. زوی به څه حلال کړي؟ دا ګډ چې حلالوي غوښې خورئ 10 روپۍ څوک نه ورکوي او ما ګډه حلال کړو ما میخ حلاله کړه ما 100,000 روپۍ څه ورکړه 100,000 ورکوي خو غوښې خورئ. یقین کوه که دا غوښې خوراک پکې نه وي که دا قرباني چا کړې وي. دا خو فرج دې ډک دی ربیع الاول پورې او ربیع الثانی پورې او د بل روژې پورې فرج ډک پروت دی. او چې کله ځکه نه د چا چې فرج کې غوښه پرتې او بجلي لاړه او غوښه څښا شوه اوهو دړی دړی کنځل بجلو والا پسې کوي خپی ټوله غوښه څښا شوه برباد شوه. مسکین فقیر راشي غوښه راکړي یو فوټۍ غوندې دونه ولا ورکړي او نوره فرج یې ډک کړې ده په فرج کې پرته سنبال پرته ده دا فرج. دا مې دا شوریر ورځې له ساتلې ده. شوریر ورځ کې وایي د قربانۍ غوښه خوړل سنت دی. دا مې جي یې ربیع الاول له ساتلې ده هغې خیرات کې به چې بغیر دونه والا کړه. اکثر دا دوستانی زمونږ د قصابان زمونږ ورته وایي څنګه چل دی که دغه چې که تخت هم شروع کړی دی که نه وایي نه خلکو کره فرجونه ډک دي غوښې کم دی کباب والا لکه کړی دی شروع کړی دی که نه کړی کم دی خلکو فرجونه ډک کړی دي او ځان له غوښې ښودې دي. نو دا موږ چې قربانۍ کوو خو پکې ګاما 200 روپۍ صدقه فطر نه ورکې او 100,000 روپۍ د قربانۍ ورکې زکات نه ورکې 15,000 روپۍ چې هغه فرض دی قرباني واجب ده او کې غوښې خورې چل ټول دغلته دی
قرضیم ولا ولې غوښه ده پکې او بیا پکې بعضې لا دا وایي یاره هلکه په تا قرباني نه کېږي مه کوه زما بچي به بیا د ګاونډي بچو ته خفه کېږي چې هغوی غوښې خوري زما د بچو غوښه باندې نیت د غوښې شو چې د غوښې نیت دی وکړه لاړ هر سړی تباه شو ټول چل په دغه شي کې ما ته پته نه کړه وی هغه ښځه ورته وایي ما لس هر څه چې خو قرباني به کې یا ښځې په موږ نه کې د ګاونډی په لاس کې به چاړه وي او زما په لاس کې به چاړه نی صرف دغه شی لکه ستاسو سخات چې مړي پسې سخات ورکوي په مړي قرض پورې دی هغه ولا نه خلاصې او سخات ورکې وی بیا به خلک وایي چې پلار پسې چکې صابون هم ورنکه یعنی زمونږ ټول خیراتونه هم په دې نیت دي چې خلک وایي که نه کوم خلک به وایي وی پلار پسې دیګ پخومه وی جمعه پسې کوم درېمه کوم د خدای بنده غریبې نه قرض بالما بابا خو چې جمدی په سپېړو دی بیبی خو چې جمدی و سوټې برې پې غورځولې اوس دې محبوبه شوه او اوس دې معشوقه شوه یاره جي بیا به خلک وایي چې پلار پسې اړو خیرات ونه که مور پسې اړو خیرات ونه که خلک به وایي چې نیت دې دا وکړه چې خلک به وایي هر څه دې ډپته وغورځول ریا دې هر عمل چې کوې زما ورونو صرف او صرف د الله د رضا دپاره کوې دا قرباني د خدای دپاره کوم نو غوښه کېښودل په شریعت کې جرم نه دی صحابه به وچوله پروا نشته خو نیت دا کوي دې ته قرباني وایي چې زوی سملی د خدای په لار کې حلالۍ او زوی ورته څه وایي چاړه راکاږي چاړه کار نه کوي زوی ورته وي بابا یو څو وصیتونه مې وویل ته په ما چاړه راکاږي چاړه کار کوي تیره ده خې تیره کا اسې نه چاړه پسې د خدای حکم کې نارستی را نشي ښه تیره که چې یو کلس سره زما مری پرېږي بابا چې ستا سترګې زما سترګو سره لګي او ته زما سترګو ته مخامخ کېږي ته ما چتا لاړولی شي ما غوندې بچی او ستا غوندې پلان او ستا سترګې به زما سترګو سره لګي ستا لاس به رپي ستا لاس به ماله څنګه راځي یو څو خبرې به ما یو خو مهرباني وکړه ما لاړې کړه چې زما سترګې لاندې نو ما لاړ دویم دا کار وکړه بابا چې دا کمیس وباسه رانه چې زه حلال شم او بیا رانه کمیس وباسې نو بیا به دا روغ نوزي شلېدلې به وځي نو مور به مې وایي چې زوی دې راله په زور حلال کړی دی کمیس دې وله شلولی دی والې ټکولی دی زما زوی دومره ظلم دې پې کړی دی کمیس دې وله شلولی دی وهلی دی دې را پرزولی دی په زور دې حلال کړی دی روغ به وباسي چې زما مور ته پته ولګي چې د په خپله رضا د خدای حکم ته غاړه ایښودې ده دا د کمیس لیدلی نه دی د په خپله خوښه کمیس ایستلی دی او بابا خپې مه تړه پرانیزه د اسمان فرشتې به وایي چړې نو په زور حلال کړی دی پې پرانیزه لاسونه پرانیزه چاړه تېره که او ښه مضبوط کش ورکه چې تر څو زه لاس پې رپوم چې زما رګونه پرې شوي او دا کمیس به والې او زما په دې وینه کې به یې لونکې او زما مور له به یوس های های هغه مور چې پړه سوری زندګي تېره کړې د خدای دپاره په زړه سوری ده سره د ماشوم بچی راوسته او د بیت الله په خوا کې اسم نو هلته پرېښوده دشتو بیابا بچی ورته ټوپونه وایي خوراک نشته خدای د زمزم اوبه پیدا کوي هغه ماشوم چې د لوبو ټوقو شو فلما بلغ معه سعیا څوک لا د 12 نه کم عمر یادوي چې د منډو ترړو شو دې وخت کې ماشوم ډېر خوږي ماشوم کیلونی د مور او پلار دپاره داسې ماشوم له د چا لاس ورځي مور ته به زما سلام ووایي او زما دا کمیس به ورکې چې ستا زوی اسماعیل ما په زور نه دی حلال کړی د خدای حکم و په هغه ورته راضي شوی دی ګوره کمیس یې دا دی روغ دی او زما دا وینه به پورې کې او زما مور ته به زما سلام ووایي
او بیا به ورته وې چې مورې اسماعیل در باندې سلام وای او سلام نه پس دا وای چې زه به ستا ډېر یادېږم نو چې کله دې م زه یادېږم نو زما دا کمیس راله چې زما وینه پې پرته ده دا سپېمو ته نږدې کوه او ځان له پې تسلي ورکوه څومره سخت وخت دی نو داسې وخت کې به د پلار سترګو څه وې د سترګو اوښکې به نه وې د زړه نه وینې به روانې وې خو د الله حکم دی زه طالبانو ته وایم همدې وخت کې ابراهیم علیه السلام الله ته سوال کولی شو چې یا الله دې حکم کې نرمي راوله خلک کوي داسې هېڅ ګناه نه ده اسماعیل علیه السلام هم الله ته سوال کولی شو چې الله ستا په حکم حلالېږم زما غاړه تیاره ده خو پروردګاره زما دا پلار بوډا دی لاس په ماله نه راځي خدای دا حکم بدل کړه لیکن نه ابراهیم علیه السلام دا سوال کړی دی نه اسماعیل علیه السلام دا سوال کړی دی دې ته ایمان وایي او چې معمولی تکلیف راشي څومره خدای ته چغې وایو او چې لږ تکلیف راشي د خدای نه ګیلې څونه کوو پیغمبر دې که خدای ته سوال کړی وي خدای قبلو که زوی الله ته جړلی وي خدای قبلو نه 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 بس د الله حکم دې راشه حلال مې کا د خدای حکم دې راشه حلالوم دې اس الله ته سوال نه کوي دې ته ایمان وایي دې ته ایمان زه 10 روپۍ د خدای په نوم نه خیرات کوم زمونږ دنیا څونه خوښه ده زمونږ د دنیا ژوند څونه خوښ دی موږ دنیا پسې څومره جاړو موږ د دنیا ژوند پسې څومره جاړو موږ پیسې پسې څومره جاړو موږ چې تجارت کې تاوانیان شو موږ څومره ټوپونه او څومره جاړو د پیغمبر ایمان کار ایمان مضبوط ایمانی بس د الله حکم او بس سر تسلیم هم بالکل منع زیره خده بشي فلما تله للجبین الوړې سمله لاس چاړې راواغېسته چاړې ښه تېره کړه خو چې د اسماعیل علیه السلام په مری راکاږي چاړه کار نه کوي چاړې له زور ورکوي نه کوي کار بیا زور ورکوي نه کوي کار بابا ورکه زور نه کوي بچې کار چاړې اوچته کړه ځمکې له راوغورځوله د غصې نه چاړه ورته وایي ای خلیل استا ومنم که د رب جلیل ومنم ته وایې پرې کول کوه رب وایي نه به کوې وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إبراهيم خوب درشتوني كباس او چې چا کې احسان وي محسن د الله د پاره خالص د زړه نه تابعدار وي هغه له دقه بدل ورکو او هغه ځاینا جبرئیل علیه السلام یو ګډ را په مخه کړی دی د جنت نه هغه ګډ چې د آدم علیه السلام زوی حابیل قرباني کړی په جنت کې ساتو لویده هغه را په مخه کړی دی او د هغه ځاینا اواز کوي الله اکبر الله اکبر الله ډېر لوی دی ابراهیم علیه السلام پوښ وفديناه بذبح عظيم او لا اله الا الله والله اكبر اسماعیل علیہ السلام پوښو چې خدای پاک مسله آسان کړه الله اکبر ولله الحمد خدای له ثنا ده ګډ راغو ګډ لال شو ستا قرباني قبول شو دومره ثواب پوښو د ابراهیم علیہ السلام لکه زوی چې اعلان کړي دومره ثواب پوښو د اسماعیل علیہ السلام لکه جزا نه د الله په نوم حلال کړي ګډ لال او د مکې چې څومره فقیران او مسکینانو هغه یې غوښې وخوړه او د دې ګډ ښکرې د رسول الله مبارک د زمانې پورې د بیت الله کې دننه ویدان دی خو چې بیا کله حجاج ابن یوسف حمله وکړو بیت الله پکې مات شو نو هغه ښکرې بیا چې تر وکې شوې او دا ادم الله ته خوښه شو نو حاجي صاحب الته دمه شکر کوي چې د حج او د عمره وکړه دا غي شکریا کوي نو ګډ چيله یا په ساروي کې و مېسا یعنی قرباني وکړي ایو دا خوښ
د حج اکثر نخې، اکثر عبادات، اکثر نسک د حضرت ابراهیم علیه السلام طریقې. او دا ولې مونږ کوو؟ د ابراهیم طریقه ده علیه السلام، هغه خدای ته خوښه شوې ده، لیکن دې کې یو فلسفه ده. دې کې دا فلسفه ده چې ته دا قرباني کې او دا څاروی لاله، نو تا ته به د ابراهیم علیه السلام قرباني را مخکې کېږي، نو ته به د خدای شکر ادا کوې چې شکر دې خدایه چې ما ته دې ګډو وی او زوی دې راته نه دی ویلې چې حلال کا. او دویم به راته دا را مخکې شي چې خدایه زه خو ګډه لالم او ابراهیم علیه السلام خو زوی یې غورځولی او ستا پناه دا زما څه قرباني ده. د ابراهیم علیه السلام د قربانۍ قدر بدل درشي، قدر او د خپل عمل برته کمزور ښکاره شي چې زه ګډ چیلې لالم، هغه هم کمزورې نه کمزورې ګورم، ارزان نه ارزان ګورم چې لږې پیسې ولګي. او ابراهیم علیه السلام خپل قیمتي زوی اسماعیل غوندې ښایسته ستا په نوم الله نه. او چې کله دا شیطانان اولې نو دا تاله یو یاد درکوي دغه د اسماعیل او د ابراهیم د قربانۍ، دا فضول شی نه دی. او تعالی دا یاد درکوي چې ابراهیم خو زه مشر و شیطان یې وویشته، اسماعیل کشر و په شیطان یې غذار وکړه، زه ته خیر دی هغه یاد تازه که. افسوس دا چې دلته تا ته شیطان ولاړ و چې غذار به دې پرې کړی و که نه. زه یم اوهو که شیطان وې ما به په کلاشنکوف ویشتې وې، او که شیطان وې ما به دا خدای شته کړ ټرت یم کړی. شیطان د انسان په شکل دی، هغه سره هم 2 لاس او تا سره هم 2 لاسه. شیطان د انسان په شکل کې دی، هغه سره هم کلاشنکوف، تا سره هم تا هغه ته غږ کولی شي. انساني شیطان ته څه نشي ویلی، نو هغه جیني شیطان ته به څوک دی؟ انساني شیطان دی. تا ته پته ده چې زما بل مسلمان جنګی وینې زما تویی او د بل مسلمان تویی، هغه ته ټرت نشي کولی، نو ته به هغه غټ شیطان ته څه ټرت هغه ښکاري درته نه. شیطان هغه داسې وعوذ بالله موبلم جوړ کړی و شیطان دا د شیطان نه پناه د شیطان هغه داسې غلی کښېنه. شیطان د کلي یو بدماش دی چې هغه ستا وینو ته ناست دی، تا سپکوي، ستا بېعزتي کوي، ته ټرت کولی شې؟ یو شیطان دی ستا کور روانوي، ته ټرت کولی شې ورته؟ نو که هغه شیطان را مخکې شي ابلیس او ورسره یو لک بچیم دی او کلاشنکوف یې ورسره دي، خدای شته چې سجدې به ورته هغه په سترګو نه ښکاري. نو مونږ وایو هغه د اوس په سترګو نه ښکاري، هغه دله په سترګو نه ښکاري، زه ورته نری یم. که په سترګو ښکارېده او مخامخ راته ولاړ وی خدای شته کوم غږ کړی وی نه ښکاري که نه. مونږ پرې نران یو. ټوله دنیا لګیا ده په حج کې دغه شیطانان ولي او ځان نه ریب دغه جوړ کړي. دا قرآن شریف کې کم انسان حد تک وکړه په ده څوک ورتی شي؟ ته ته خو ورشه هیڅ هم نشي کولی. دا کاڼي چې ولي دا سوچ کوه په لکونو خلک ولي، په لکونو. هلکه دا خو دې نه خو غرونه جوړېږي، 3 ورځې ولي په لکونو خلک کاڼې میونه 7 کاڼې ولي 7 د دې نه خو غرونه جوړېږي. لیکن هلته کې ما په خپله پخوا یو سل او یو برجی وه، زه په خپله ورغلیم، په 3 ورځ ورغلیم، یو 2 شکرې کاڼې پراته نور نو. اوهو کاڼې څه شو؟ هغه تپوس مې وکړه هغه شنو جامو والا الیبر چا چې هغه کاڼې غونډول مې دا روزانه نه نه وي بس دقه اوس مونږ رالو دا غونډو نور کاڼې نور خو نشته. نو کتاب لیکي زما وروڼو چې د چا حج قبول دی د هغه کاڼې غیبېږي، چې د چا قبول نه دی د هغه کاڼې نه غیبېږي، هغلته پروت دی نښه ده. خو دا خو چاته پته نشته چې د چا هغه غیب شو او د چا غیب نه شو. دا یوه نښه ده حج د قبلې. دویمه نښه یې څه ده؟ دویمه نښه یې دا ده چې د مخکې نه به عمل ښي. که د حاجي صاحب د مخکې نه عمل ښه نو پوه شه چې حج یې نه دی قبول. که حاجي صاحب دکاندارو او مخکې په تیره چاړه حلالول کول اوس په پسه حلالول کوي، پوه شه چې حاجي صاحب حج نه دی قبول. بشیر جان له یو سړي سوک ورکړ،
وی ما جی مړ دې کړم او ته لکه بشیر جانا تا د سو پیجندم چې زا جی ما دغه پستر ګړون دې وی دا سوق دې دا جانو دې اجان په بدنام دي کنه اجي سے څنګه ہے خیمه چې اجي نه کړي نو گزاره کوي او چې حجو کې ودل تراشي نو چاړه تیرې چیو کې چل کې چي رنگونه ورکای پایو کې وبا چي مسالو کې رنگونه ګاډای ورجو کې ډکرا ګاډای او مل والا په مل کې چې اوړه تا باندې خرڅي او اوړو باسي نو هغه دروجو هغه ناره ډکره علي ارزان بیا هغه پټینه نو هغه وروړي اپکه مېده کوي په اوړو کې غړې کې اوړ سپین شي پنجاب کې هغه ناره ډکره دروجو هغه غرزول هغه بیکار ډکره هغه د لکیو د سر هغه پټینه د مچ تخپې عمره هغه ډکره خو به ارزان خرڅيږي هغه اخلي وروړي نو ملکي مېده کوي نو لو کې غړې کې وړ تک سپینی حج لازما 0 میټر برازم ستا پلار به 0 میټر راشي تیلو کې غړا غوړی ګن خرڅوا شه 2 نمبر خرڅوا والله چې ګیره د نامه نخکا تکړه او پټکې د خم په 15 پته غزاوې او ټول مر تهجد کوو د پلونه کوا او چې مسلمان له دوکا ورکې د مسلمان مال خوري او پارامه طریقه غټل کې کته د حج پاک کړي نو راشد ما په مخلاړو د خدای رحم جوړه پر دې سمکه دی نیولې دا او زم پاغه پیسو د اجاره راغشتې او پاغه د غاڼه کړي د حج د پیدا دا سره لام د خپل خیرات خو نه عمل وخکه چې واپس راشي خور له خپل حق ورکا عمل خکا چې واپس راشي که د گاونډي در باندې حق دی ورکا بلکې د تلو نه مخکې ورکا 2 نمبر شی مخرسوا غړې والا شی مخرسوا اپایو کې بخو پخوا بخو ما پیغشتل میں تورو بڑے پکے جوړې دي وای ولې وبس پلیتی دي څه اخو بیا مو بوي اوسو کیمیکل خوشتای اوسو کیمیکل خوشتای او باغی کې لګیا دی وباچي اوس پکم دي ولې اجي سیب دي اجي سیب الحاج بره په دکانم لیکلي الحاج پلان کې الحاج پلان کې الحاج خلق دوکه کې چې دا جیب حاجی فلان کے حاجی فلان کے حاجی فلان کے منس کیا جان سر مسولی نے لکھی منس قیمت تیرے کا حج او سالہ کا زبا بیا بشیر جاتا مسولی استاد ہوئے مسولی مانا منس کون کے صاحب اپس سے بہتے صاحب رو جدا نو صوت آوتا نوے او جیوتا وے داولے ایو سڑی نوم دا سے بیکار غندے و حجیو کا چې واپس راګي خلق وته مغه خراب نوم غشتو وی خدای به خو باسه لکونه روپیو لګولې او نوم می بیا بدل نشو ادیل تلو چې ما ته خلک اجي صاحب وای اجي صاحب داسه و اجي صاحب داسه و اجي صاحب داسه عمل به خي ایو د فود انسپکټر تری او دکاندار لا دکاندار تله چک کولا نو تله په یو طرف باندې شي درول خخ کار کو په بل سپک هغه فود انسپکټر وته و چې دا څه مسله یو تله دا یو خادرونو بل خاص پک ویرا جوی دا تل راوته وګورو نه اخر دا څه مسله دغه څه چل یو شان چابړي یو شان پړي یو شان ډنډا یو وجي سه برا روان برګ روماله والے په خواجه دا برګ رومال به و دا بداج نه خوا نو بعد خلکو بس کراچۍ ته تلو نو اسه کې براغه نو برګ رومال به والے یو سړی کراچۍ ته تلو چې راغه کجوري مجوري راوړې برګ رومال حج نه تلې یو میجی سے بخیر بل میجی سے مبتو کې جی شو چا وتوی حجر اسود د خپل کو ویرا ترغاړه و هغه وګنی حجر اسود د سړی نوم دی وی خرا ترغاړه و کلک او زم خلک ور ترغاړه و تمام خپل کو زم خپل کړه
واه واه دغه یو سړی حج ته نو تللی او بره ګورمال یې تو کړی د دوو کسو جنګ و دا چې د اختر په ورځ به دا شیطان مخکې ولو او که قرباني به مخکې کو یو وی شیطان به مخکې و بل وی قرباني دا بره ګورمال والا راښکاره شو غریب حج نو چې راښکاره هغه د حاجي صاحب راغی دنه به تپوس حاجي صاحب دلته راشه وی د اختر په ورځ ته خو حاجي حج یې کړی دی عقب دی کړی وی دا شیطان به مخکې ولو که قرباني به مخکې کو هغه ته څه پته وه او دومره چالاک و که نه چې هغه دا سټ وګرو وی ما سره دغه دی خبرې مه کوې بیا ماله جړا راځي نو ډېر خلکو اجونه نه کړي او قسم په خدای قسم جومات کې ته ناستې ما زمونږ په کلي کې مې یو کس واجې نو کړی خلکو به ورته عجیب وي نیمې لارې نه چې په لاره ته د نیمې لارې نه واپس شوی مرګه پورې به ورته خلکو عجیب هغه هم دا نه وي چې ما ته عجیب وایي ما خو عجیب خوشحاله بری به چېرته کړه زه د خو عجیب یم بشیر جان خو عجیب دی کړه عمره یې کړې ده نو ځکه ده ته عجیب بشیر جان ووایي داسې چې عجیب ورته وایي چې نه که مری داسې یو دوه ګوده اوچته کړي چې ما خو هم حج کړی نو هغه ته یې اواز وکړو حاجي صاحب راغی فوډ انسپکټر حیران دی هغه حاجي صاحب ورته انسپکټر صاحب ولې حیران دی وی حیران په دې مو چې دا یو طرف ته شی درون ښیي او بل خوا سپک ښیي وی زه به راته ووایم که نه وی حاجي صاحب ته راته څنګه وی دا ډنډه یو خوا یو سوتر زیاته ده او بل خوا یو سوتر کمه دا چې کوم خوا زیاته نو په دې شی درون ښیي او په دې بل سپک نو چې علي نو دا طرف دې خوا کې او چې خرڅوي نو په دې بلې خرڅوي حاجي صاحب تا ته څه پته لګي وی ما ډېر عمر دا لوبې کړې ما هم دا لوبې ډېر عمر کړې پوه شي په خبره که نه چې ښه د اوږده ږیرې نیولې که نه او ږیرې له ښه مضبوط رنګ ورکړي د کوپرې چمک او ښه به غټ پټکې هم والي او خپې یې مرتې کړي او بډې هم والي اواز یې هم کړي چې ورنږدې نه شي ګورئ خم پکشته شکر الحمدلله او نیکان مشتا کرست عمل خو دا د دې خبره نه خده چې حج قبول او کرست عمل خنو د مخکنه دا د دې خبره نه خده چې حج قبول نه درې معنا خیسره بیا به حج تړل کی کله به بیا وي چې خدای کلا بل کله به بیا وي چې خدای چلا لبه کېږي او چې دا واپس راشي او بیا کټ کې پروت دی او ښځې ته وایي ښځې ما خو 14 روپۍ ولګېدې ایو سړی تللی حج ده نو چې واپس راغی نو خلک ورته حج څنګه وی ډېر ګران کار و خدای رته ساته پته ولګېده چې حج قبول نه او یا چې راشي ډېر ګران کار و بس دا یو ډېرو دا پوه شه چې دوباره اړه نه کېږي پوه شه چې د حج قبول نه او چې دوباره زړه کېږي او د حج صفت کوي ډېر خلک دغه د سختۍ بیانوي هلکه سختي خو د ماسپښین په مانځه کې هم ده چې جومات ته دی په ګرمۍ کې سختي خو د سهار مانځه کې هم ده چې وختي په یخنۍ کې جومات ته دی ډېر خلک دغه د سخت وایي داسې طواف و دا ګران کار او دا عرفات او دا ګرمي و د مزدلفې شپه و دا یخني و دا کټا سر مې نیولې و دا دان کې و دا مه وایه خلکو مه وایه دې نه معلومېږي چې ته په دې عمل جوړ ستومانه مزدلفه کې واقعي یخني په کولاو میدان باندې خلک پراتی عرفات کې وی ګرمي سخته ګرمي وي داسې ګرمي وي چې زبردسته څه زموږ په دې زمانه کې دا بعضې ټور اپریټران ظالمان هم ډېر ظلم کوي ټول نه بعض هم پکې شته بعضې ټور اپریټران کمزورې نه کمزورې معلم ونیسي کمزورې نه کمزورې مکتب ونیسي لږو پیسو باندې نو بیا هلته تکلیفونه ظلم کوي دا هم ګورې ډېر لوی ظلم دی
یو سړی مسافر دی داسې خلک هم په دې حجانو کې شته چې هغې غریبانانو د چرګې خرڅې کړې او چرګو هګۍ خرڅې کړې او ځان له پیسې جمع کړي داسې هم پکې شته چې ځان له ځمکه خرڅه کړي داسې غریبانان هم پکې شته چې کټا کټي ساتلي هغې ځان له حج ساتلي هغې خرڅ کړي نو ټور اپریټران هم ظلم نه کوي زیاتې دې نه کوي په کروڑونو یې نه ګټي 40 دن کار کې کنه 40 ورځې کار کې نو په 40 ورځو کې ته په کروڑونو ګټي په کروڑونو په خدای قسم بعد ظالمان په کروڑونو ګټي یو وجه کې 2-3 لک روپے ګټي دومره ظلم مکو خدای رب ورځي کې بنور دي حج نه تجارت میں جوړاو خدمت وکا ٹھیک ده ته خدمت کې نو سنا سګټه پکې وکا او خدمت وکا نن سبا دا غینم کمپنی جوړه شوې ده او خلک لګیا دي ظالمان او ظلم کوي داسې مې موریدلې دي چې دا جانو نه پیسې راغونډي کې د قربانۍ د پاره چې قرباني د لکوم ولونه کې یو لاس ګډان والی وي دا د ټولو سره او داسې مې موریدلې چې تل داسې چيله والی چې غولان دی او پسې پزما کراشتي شي کندم مال د 100 ریالو چيله والی حالانکه د خلکو نه 1500 ریال راغونډي مطلب سم تجارت خلکو شروع کړل او واجانو کې ته تجارت کې د خدای د کور په میلمنو کې ته تجارت کې ظلم کې ته د خدای نه یریږي په داسې بیماری باندې خدای خطا کې ستا او ستا بچي چې توبه و باسه قسم په خدای بیا باندې قبلېږي روبه دې نشي روبه دې پرځي نو د سختو ذکر باز خلک کوي دا چلو پکې ډېر سختي وو ډېر سخت نور وو دا وو چې تانانو لچې تلم بس ما وې سامې وتا او بنه وو دا به بالکل نه وي دا غزه سخت بنه بیانې یو خو د خپل عبادت تبا چې ما دومره سخت په عبادت کې تیر کړې او دویم خلق مې راوا یره یو خبرات بلم کوم یو پسې بل یادېږي بعضې وخت کې دا چې کم پلاران د خلکو بوډاګان شي نو حج لیوړي یا مور بوډۍ وي نو بل چا سره ملګري کې نو حج لیوړي دام مه کوئ چې دا کم بوډۍ غریب هلته په اسم نه روک شي بل سره ملګري کړي لکه دا زما پلار دي نو بس دا ټور اپریټران خو پیسو ته ګوري وی راکوي ګروپ کې به یې ورواچو هلته کې څوک خیال بیا کم دی صاحب هلته نه غریب طواف کولی شي نه عمره کولی شي نه عرفات ته تللی شي اوس خو ځای نه هم لرې وي خلکو بلډینګونه هم لرې غشتي نو هلته حرم ته هم نشي دی ټولو جاړي غریب د چا ښځه یادېږي هغې پسې جاړي د چا لور یادېږي هغې پسې جاړي د چا میخه یادېږي هغې پسې جاړي بوډا دی غریبه بوډاګان ځان ته خلاصوي چې راشه دلته راته ناست دی حج ته به ولېږم که راغې خو خلک وایي چې پلار باندې حج وکړو که مړ شو بېغمه به شم دی بوډۍ مورې په ډله کې ورپرېږدي او بوډا پلار یې په ډله کې داسې مه کوئ چې پلار دې بوډا دي ته ورسره داخله کوه زوی یې ورسره داخله کوي چې هغې هلته په کرسۍ وګرځئ هغې هلته خدمت وکړي بهر کیف د حج د قبلېدو درېیمه نښه ده چې ده به واپس حج ته اړه کېږي جاړي به د حج په ورځ خدای ته که جړا نه ورځي نو هسې به په اړه کې خپئ چې یاره ارمان دا د عرفې ورځ ده اوس به دې وخت کې زه هلته ناست وم اوس به مینا کې زه ناست وم اړه به یې کېږي اړه دا نه چې ځي به دل خو د خدای په دغه کې لاس کې دي څوک به بوځي دوباره څوک به بونه دي چا سره به پیسې وي چا سره به نه اوړه به یې کېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې داسې حج وکړه چې هغه کې فسق و فجور ونه کړ د خواهشاتو نفسانیه او خبرې پکې ونه کړې او ګناهونه پکې ونه کړل نو داسې به واپس شي لکه د مور نه پاک پیدا دومره قیمتي شی دی حج الله دې موږ تاسو ټول حج بیت الله له بوځي او حجی ویل څه ګناه نه ده که یو سړي د څوک حجي صاحب وایي خدای دې لکه احتیاط کوي ګناه دې نه کوي اوس یو مولا دی او غلطي وکړي خو ته لا مولا او دا کار کوي
یا یو ګیره والا دی هلکه ته ته دومره غټه ګیره دی او دا کار کې او سړی په سیکل سورو شیخ نو بل هلکې ووایه نو هغه ورته ویل ته لا شیخ یې او زه دې ووالم نو هغه ویل لکه بریکونه خو مې په ګیره کې نه دي چې ته زما ګیره یاد دی خو خیر نه دي پکار چې دا پیغور ورکړي چې ته لاجي نه دي پکار چې دا پیغور ورکړي چې ته لا شیخ نه دي پکار چې دا پیغور ورکړي چې ته لا مولی دا مه ورکوه خو دا زموږ پښتانې ځکه ورکوي چې دا ته لا مولی هر سره ته معلوم دی او ګناه کې مطلب دا دی چې نور خلک کوي هم ګناه ده خو ته خو یې ښکورې ونه کړي ستا ګیره ده ستا حج کړی دی دومره در باندې خدای فضل کړی دی چې در باندې خدای دونه فضل وکړو نو د ګناه نه ځان ساته یعنې چې ته پوه شي چې زما ګیره ده زه به د ګناه نه ځان ساتم ولې ګیره مې بدنامېږي چې ته پوه شي چې زه حجي یم نو زه به د ګناه نه ځان ساتم ولې حج مې بدنامېږي چې ته پوه شي چې زه مولی یم نو زه به اوس د ګناه نه ځان ساتم ولې ځکه ما سره زما خپل مولاتوب بدنامېږي الله یې موږ تاسو ټول د بیت الله حج وکړي زما وروڼو یو خبره زه به بله جمعه پې خبره کوم انشاءالله د عاشورې ځکه دا راتلونکي خالي پر د عاشوره ده سبا خالی نه بل خالی سبا خالی نه بل خالی نو راتلونکي جمعه پکې میاشت کې شته زه به د عاشورې خبره وکړم خو صرف یو څیز پکې نه راځي هغه دا چې د عاشورې پر ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عاشورې ورځ چې لسمه راځي په هغې به یې روژه نیوله او اخیری د وفات په کال یې فرمایلي لئن بقیت الى قابل که زه آینده کال ته پاتې شم نو لأصومن التاسعه زه به نهمه ونیسم بیا آینده کال ته پاتې نه شو د دې وجې نه زموږ بعضې علما وایي چې یوازې لسمه د عاشورې بنیول مکروه دي یا ورسره یولسمه ونیسه خو بهتره دا ده چې نهمه ورسره ونیسي او بعضې علما ورته وایي چې نه جایز هم دي که یوه دې ونیوله لسمه خو خیر بهتره دا ده چې تاسو دوه ورځې روژې ونیسئ نهمه د دې میاشتې او لسمه د دې میاشتې نو نهمه د جمعې ورځ راځي راتلونکي جمعه نو جمعه او خالی دوه ورځې که وسم کېږي نو روژې ونیسئ او که وسم نه کېږي دا دوه نو خیر دی یوازې لسمه هم نیولی شي که د جمعې نه نیسئ یوازې د خالي ورځ روژه نیسئ نو خیر دی نیولی شي نو دا مسله د کور زنانو ته ووایه زنانه الحمدلله زموږ د سړو نه په عبادت کې تکړی او په روژو کې هم تکړی نو هغوی ته ووایه نو که وس کېږي یو لسمه خو خامخا ونیسئ چې دا عاشورې ورځ ده او د خالي ورځ ده دا سبا خالي نه بل خالي خو که د جمعې ورسره چا نیوې شوه نو ډېر به بهتر کار وشي او کم نه شوه نیوې نو بس بیا د خالي ونیسئ هم کافي ده او باقي د عاشورې د ورځې متعلق چې کوم بیان دی نو هغه به راته زه انشاءالله العزیز په راتلونکي جمعه کې بیان کوم یا الله زموږ دا دوستان مسلمانان ټول د بیت الله حج ته بوتلی یا الله حج د ټولو قبول کې خدای چې چا کړی دی سخت کال یا مخکې او څه کوتاهۍ تې شوي غلطۍ تې شوي واقع کېږي الله هغه کوتاهۍ او غلطۍ معاف کې او ته د ټولو حجونه قبول کړې کوم دوستان چې لا نه دي راغلي په خیر یې راورسئ او چې کوم نه دي تللی او کتلي دي نو خدای په قسمت کې وله حجونه د بیت الله ولیکي زموږ د پدرشاه لالا زوی مراد تېره دغه کې غریب وفات شو جمعې په ورځ باندې نو هغه ته دعا وکړئ د اخلاص چې خدای پاک یې مغفرت نصیب مونږ خو د جمعه کې دعا هم کړې الله تعالی وبخي الله تعالی د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله تعالی په قبر تیارې رڼا کړي الله لوی سفر د خیر او د برکت او د خوشحالو کې او الله ټول وارثانو له صبر ورکړي پدرشاه لالا تم دو کې ډېر ښه انسان ډېر خدمت یې د ولس کړی دی دا غزوی غازي شاه الله دې ټول وبخي الله دې مغفرتونه نصیب کړي الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي نور چې څومره مردگان وفات شوي دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي یا الله ټول وړي وبخي زموږ ستاسو یا الله چې څوک بیماران دي که زموږ د جومات کې دي که زنانو کې دي که په کورونو کې د روغ صحتونه او شفا ونه ورکړي
زمونږ په دې عثمانزو کې یو ملګری دی مطیع الحق مولوي صاحب هغه غریب هم فالج والي دی بیمار دی او پېښور کې زما یو دوست دی نوم یې نالم د هغه والده صاحب هم پرون نابل او فالج والده هغې ته هم دعا وکړئ چې خدای وله روغ صحتونه او شفا ورکړي یا الله چې څومره بیماران دي شفا ورکړي یا الله قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي الله زموږ د فراخ او حلال رزق نصیب کړي چې چاته څه پریشانی او ټینشنونه دي خدای هغه ول په خوشحالو باندې بدل کړي چې چاته څه غمونه دي خدای غمونه په خوشحالو بدل کړي تر ناراضي شي اخر وخت کې خدای ایمان نصیب کړي برحمتک یا ارحم الراحمین د شیرپاو عمران الدین وفات شوی دی الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي دا اسکول ماشین والا وفات شوی دی او د اجاره د راحت شاه دوی وفات شوی دی او مراد ته مونږ وکړه دی دا وفات شوی دی خدای دا ټول وبخي ها متین لالا صاحب متین مړ دی دا څنګه دی ها آی اسکول متین لالا وفات شوی دی او دا خدای ته زمونږ غونډیو او خدای پاک دی وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي دا بل مرګي سفیح الله د ګردو بیمار دی او بل ظریف خان دی دعاګانې غواړي الله پاک دې ولا روغ صحتونه ورکړي الله دې شفا جی